أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته څنګه دوستانو خیر ټیک ټاک یې طبیعتونه مزاجونه خو خري کنه الله پاک نه بس تاسو خیر هر وخت د الله نه غواړو نن واقعا داسې ده چې حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی علیه امام ابو حنیفه صاحب آغا شخصیتو چې تمام د کوفی خار په الله پاک خسته کړو او دل الله پاک علم په نوجوانی کې ور کړو اسی خو انسان علم کوي خدای ډیر ضعیف عمر ته ورسیږي پوخ عمر ته ورسیږي زمنګ استاد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی علیه دل الله پاک چې څومره علم ورکړو نو په نوجوانی کې ورکړو د په کوفی خار کې اوسیدونکو او کور ورسره خوا کې یو موچی یعنی چمیار یعنی سپلی ګندونکو چمیار چاته وي څوک چې سپلی ګندي دې ته چمیارم وي موچی مته وي خدا به د شپې یو عمل کولو چې هغه عمل ناجایز عملو چې هغې ته شراب ویلی شي او شراب حرام دی د مسلمان د پاره سکل چا چې شراب اسکل او د توبه ونه ایستله په ورځ د قیامت باندې با د هغه ښایسته شرابونه چې په جنت کې میلاویږي د دې نه به هغه محرومه وي امام ابو حنیفه څوک و دا زمونږ استاذ و امام صاحب دی مونږ د هغې په مسلک باندې یو هسې خو مونږ ټول امامان زمونږ د سر تاجونه دي او ډیر قدرمند دي ډیر بهترین دي خو لیکن زمونږ امام صاحب له الله پاک ډیر لوی علم هم ورکړی او ترجیح هم ورکړې ده الله پاک امام ابو حنیفه چې کم وخت کې د دې ګاونډي سره وخت ګذران تېرېده نو دې ګاونډي به د شپې شراب څکل او چې شراب به اسکل نو بیا به چغې والي ځکه په نشه کې به شو بې حله به شو لکه بعضې خلک ټرې مرې وڅکي او بیا په کوڅو کې رواني او ګړې وړې وی نو امام ابو حنیفه رحمة الله تعالی علیه به د شپې تهجد لمونځ کولو دا یاد ساتئ دا زمونږ استاسو د مسلک خاوند دی چې دی به تمام شپه قیام اللیل کول الله ته به ودرېده الله سره به مناجات یعنی خبرې اترې کولی د الله پاک سره به ملاقات کولو څوک چې د شپې مونځ کوي د الله پاک سره ملاقات کوي هسې خو مونځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصلاة معراج المؤمن مونځ د مؤمن دپاره معراج دی او معراج پنځه وخته په موږ او تاسو فرض دی چې موږ د الله پاک سره معراج وکړو نو امام ابو حنیفه رحمه الله دې ګاونډي یو ورځې چغې کوکارې را نغلې فوراً چې کله شپه تېره شوله په سبا باندې د خپل ګاونډي دروازه وټکوله او اواز یې وکړو چې بیګا فلانې موچي د هغه اواز د هغه خبرې اترې هغه ما ته رانغلي نو کور نه جواب راځي چې هغه جیل ته تللی دی خپلې بیبي پې رپورټ کړی دی د دې وجې نه چې ده به د شپې چغې والي شراب به وڅکل نشه به یې کوله نو د دې وجې نه چې خپله بیبي هم ترې تنګه وه خپل چم ګاونډ هم ترې تنګ و نو امام ابو حنیفه رحمه الله فورا لاړو او هغه جیلخانې ته ځان ورسولو کم چې د جیلخانې مشر دی نو هغې ته وایي چې جی زه د فلانکي موچي ضمانت دپاره راغلی یم نو دی خو د کوفې په ښار کې ډېر مشهور و الله پاک ډېر لوی شهرت ورکړی و علم الله ورکړی و نو د علم سره الله پاک شهرت هم ډېر ورکړی و لرې لرې پورې د امام ابو حنیفه صاحب نوم شته نو امام ابو حنیفه صاحب وایي چې جی زه ضمانت کولو دپاره راغلی یم
نو چې کم وخت کې ضمانت وکړو او دا صاحب خپل کور ته راوستو بیا د شپې چغې نشته هغه رنګې اوازونه نشته امام ابو حنیفه صاحب په زړه کې خیال راغی چې یا خو بیمار دی او یا بیا چرته تللی دی نو امام ابو حنیفه صاحب د شپې خپل منځونه خپل تسبیحات وکړو چې کله سحر مونځ یې وکړو بیا راغی او هغه دروازې ته ودرېده امام ابو حنیفه صاحب هغه تپوس کوي پوښتنه کوي معلومه دا شوه چې د یو ګاونډي په بل ګاونډي ډېر حق دی دی به تپوس کوي پوښتنه به کوي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته تعلیماتو کې ښودلي دي چې تاسو د خپل ګاونډي ګورې خامخا خیال ساتئ ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم به غوښه پخوله نو د سر غوښه به ډېره زیاته پخوله دې کې سر رازو دې کې ښوروا ښایسته کېږي زه اندازه خو کوي د سر غوښه راوړئ او ښوروا پکې جوړه کوي هغه ښوروا ګوټل به تاله خوند درکړي دا وجه سوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلو که چېرې چاته غوښه ونه رسیږي او د ښوروا څه ډوډۍ وخوري هم به ورته فایده میلو شي راځو خپلې خبرې ده امام ابو حنیفه صاحب ورته وایي چې څه وجه ده بېګا دې اوازونه را نغله ویل ای امام صاحب رحمت الله تعالی علیه زما خبره واورئ زما دی پر رب ذوالجلال باندې قسم وی کم وقت چې ته ما پسې جیل خانې ته راغلې زه خو ډېر بېسوکه ومای ما خو ویل چې ای د الله بنده ته خو غریب انسان یې ستا به څوک تپوس والا نه یي نن چې امام ابو حنیفه صاحب ته زما جیل خانې ته ما پسې راغلې نو زما ډېره توقع پیدا شوه ما تمام شراب د اقا شپې نه چې کله زه تا راوستی ما هغه مې پرېښودله شه او توبه مې وویستله ای امام صاحب نن نه بعد به زه نشه او تماشه نه کومه وګورئ څومره لوی خیر ورته میلاو شو خو د امام ابو حنیفه ته امام ابو حنیفه ولې وایي دا چې یو مسله پیښه شوې وه علما په دې خبره باندې ډېر ښه پوهېږي عوام الناس هغې لږ د دې نه ناخبره دي چې یاره د ده خو خپل نوم حضرت نعمان علیه السلام یعنی نعمان رحمه الله د ده خپل نوم دا دی خو خلک ورته امام ابو حنیفه وایي شهرت هم په دې دی چې کم وخت کې نوم خلک وایي امام ابو حنیفه امام ابو حنیفه د ده یو وړه ماشومه لور وه او ده یو وعظ تقریر کړی و چې هر انسان مثنا و ثلاثه و رباع تقریر کې دا وویلې که یو سړی یو ښځه کوي که دوه ښځې کوي که درې ښځې کوي حتی رباع څلور ښځې کوي او که د دې طاقت یې نه وي نو په واحده بیا دې یو وکړي په دې دې صبر وکړي نو دا امام ابو حنیفه صاحب دا تقریر کولو یو زنانه ورته راغله چې امام صاحب که یو زنانه هغې مالی او بدني طاقت وي نو دې څلور خاوندان ولې نشي کولی نو امام صاحب دقه وخت کې ډېر سوچ کې لاړو چې دې له څه جواب ورکمه نو د ده یو لور بچی معصومه بچی هغه په کور کې وه وی ابا جان نن تاسو ډېر پریشانه یې ویل او بچی یو پیچیده مسله راغلی ده دماغ مې په کار نه ورکوي دا لور ورته وایي که چرې دا مسله ما ته بیان کړي او زه د دې جواب وکړمه نو ما ته به څه انعام راکې وی بچی ته چې څه غواړې د بازار نه به تاله راوړم وی نه بابا جان مسله به درته زه انشاءالله حل کومه د هغې جواب به ښه صحیح در کومه خو زما ارمان دا دی څنګه چې په کوفې ښار کې ته مشهورې
او ستا نوم لرې لرې پورې تللی دی چې داسې زما نوم هم مشهور شي. نو امام صاحب ورته مسله بیان کړه، د هغې جواب هغه به انشاءالله زه تاسو بله ویډیو کې درته کومه. اوس دې وخت کې زما ټیم پوره دی، د هغې نه پس به انشاءالله بیا تاسو زما د چینل ته راشئ 0312 83 4 83 53 القاری دوست محمد. والسلام.